صفوان رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نے تپوسو کو یا رسول الله مومن سړی بخیل کیدی شي کنجوس کیدی شي حضور پاک وی او وی مومن بخیل کیدی شي وی مومن بزدل کیدی شي چې چانړه کیره ساتي یا حضور پاک وی بالکل کیدی شي وی مومن دروغجن کیدی شي حضور پاک وی مومن کلم دروغجن نشي کیدی ګوره چې څومره دروغ وایي د منافقت څلور علامت دي څلور په هغه څلورو علامتو کې یو خدا دی چې کله چا سره جنگ کوي نو دی به بدې ردې وایي چا سره واده وکړي خلاف ورزي به کوي او په هر یو دویمه خبره کې به دی دروغ وایي منافق مونږ خپل ځان ته ګریوان کې وګورو چې پیغمبر وایي وی منافق سړی به دروغ وایي مومن دروغ نشي ویلی ګورئ او د منافق عذاب څه شی دی په قرآن مجید کې رب وایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وی د جهنم اخرنۍ کنده کې به اخرنۍ کنده کومه یو ده چې کم نور کفار مشرکین دي او چې کم جهنمیان دي د هغې بول براس چې د هغې کم دسماتې ګندګیانې دي پیپونه دي نو هغه به بالکل د جهنم اخرۍ کندې ته ځي او اخیره کندې ته چې ځي نو پدی به ورځي دي به پکې لاندې پراته او د جهنم وجودونه ګورې داسې وجود نه چې زموږ دا وړوکی وجود دی او بس معمولی عذاب به ختم ممکنه حضور پاک وایي وی د جهنمی بدن چې کم دی وی 70 ذراعا وی اویا غزبی څومره اویا غزبی او وی چې کم ځای کې ناس وي ما بین مکه و جده وی دومره زیبه هغه صرف په ناسته نیسي وي چې څومره د مکې او د جدې منځ کې فاصله ده تقریبا 80 کیلومتره فاصله ده دومره به جهنمي د یو جهنمي به دا حالتي او چې بیا بالکل آخرنۍ کنده کې نو څومره لوی عذاب دی نو د منافقت علامت دم ځان ساتل پکار دی چې کم د منافقت علامت دی هغې کې اولنې دروغ دی مونږ ځان ته دروغ بالکل جایز ګڼلی دی یا د چا خندولو دپاره دروغ وایو یا په میډیا باندې دروغ وایو یا به حکمران دروغ وایي یا چې چا سره بیع کوو څه د اخلو یا څه قرضو په هغې کې به دروغ وایو ټولو کې لوی دروغ خو عام ګڼلی کېږي هسې شی یو دکاندار ته لاړ شي یاره ما د پلاني نه دا کپړه بیه که په څو ده یاره دا کپړه خو تاله به په 2000 درکم یاره ما ته خو هغه رستني ویلي دي چې تاله به په 1200 درکوم نه د رستني نه خبرې نه ورسره ملاقات شوی وي د ځان نه دروغ وایي زمونږ ټولو معاملاتو کې دروغ دي او یاد وساتئ چې په دروغو کې بالکل کامیابي نشته کامیابي څه کې ده په رښتیا کې ده چې څومره رښتیا وي څوک خو دې وجلی نه شي په دروغو باندې څه به در سره وکړي چې او د وي اړه به دې مطمئن وي خو چې دروغ دی وي یو دروغ پسې بل دروغ تړي هغې له به لار ګورې لار به صفا کېده که چې یو سړی دروغ وایي نو هغه دروغ صفا کېږي نه دومره زر او د رښتیاو عجیبه کامیابي ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د فارس یو بادشاه زوی ګیر کو او ډیر ناشنا بهادر و صحابه دومره فخر کولو چې دی ګیر شو دومره عجیبه و چې هغه د جنگ هغه ټولې طریقې ورتلې چې څنګه به دا خلک ګیرو بعضې وخت کې به داسې موقع چې جنګیان به راجمع شو نو ده به ته ګیره ته وکړه نو ټول به یې منځ کې ګیر کړه قید به یې کړه ډېر زیات طاقتور و صحابه ډېر زیات خوشحاله و دی چې ګیر کو نو عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې یاره بس دی ووجنئ دې وجنې کیسه ختمه شي دی ورته یاره ما پرېږده دولت به م درکم آب حکم ورته هېڅ سم نه عمر صاحب ته وایي اوبه راله راوړه وی اوبه څکم اخري خواهش د اوبو و په بیوله راوړې نو دې ټول رپېدو د عمر صاحب عجیبه روب وګورئ روایت کې راځي وي عمر له مخې ته شیطان هم نه ورځي داسې ناشنا روب و نو چې د لاس رپېدو عمر صاحب ورته ولې رپېږي وی اسې نه وی زه په اوبو باندې سر ښکته کم او وی ته رانه سر ونوی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی نه وی تر څو تا د اوبه نه هېڅکله تا نه سر نه کټ کوم او ډېر زیات هوښیار و د فارس بادشاه دی بس هغه اوبې راواغېستې په ځمکې یې توی کړې وی د اوبه خو ما ونه څکلې دا خو ځمکې وڅکلې او ما اورېدلي دي چې مومن سړی دروغجن نشي کېدی عمر صاحب صحابو ته یې پرېږدی
او ورته وی ډېره په ګران هم نیولې دی در سره هیلې کوي پرېږدي بیا به ګیر شي پرېښو څنګه بار لاړو غسل وکړو واپس راغی کلمه راته ښایه وی کلمه راته ووایه چې اسلام راوړم وی دومره ښکلی دین وی داسې ناشنا دین چې په یو وینا باندې تاسو پرېښوم چې مؤمن سړی دروغجن نشي کېدی او تاسو پرېښوم حالان کې دا خو ما یو هیله کوله دا خو ما نه سرم والی شو